الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الزحك فإن كسرة الزحك تميت القلب. رواه احمد والترمذی. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلا چې پتا سو کې څوک ته چې هغه خبرې زمانه زده کی او په هغې باندې عمل وکي یا یې داسې سړي ته وښیي چې هغه پې عمل وکي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي ما عرض وکړو د الله رسوله زه به پې عمل هم کوم او نورو ته به هم زده کوم. وایي نبي صلی الله علیه وسلم زما د لاس ونیولو او ما ته هغه 15 څیزونه شمار کړه. اوله خبره راته دا وکړه د اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرامو نه ځان ساته، د خلکو په منځ کې به ډېر لوی عبادت ګزار جوړ شي. د حرام نوڼۍ ده، د حرام نظر نه، د حرامو پیسو نه، د حرامې ګټې نه، د حرامو اغوستو نه، د حرامو خوړو نه، د حرامو سکو نه، حتی چې د حرام د پخپو کولو نه، په حرامو کې د اوسېدو نه، د حرامو نه پرورش اخیستو نه، د دې ټولو څیزونو نه ځان وساته، نو الله به تا به د ټولو خلکو کې یو لوی عبادت ګزار جوړ کړي. او بیا ورته فرمایي: ورد بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله رب العالمین چې ستا په قسمت کې کم څه لیکلي دي بس په هغې باندې راضي شه. تا به الله رب العالمین د ټولو خلکو نه مالداره کړي، تا به الله رب العالمین د ټولو خلکو نه غني وګرځوي. زړه به د الله موړ کړي، او چې کله زړه موړ شي د انسان، نو بیا د انسان هیڅ قسمو د دنیا څیزونو ته خواهش نه راچوتېږي او نه ورته زړه کېږي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي: رب چې ستا دپاره ستا په قسمت کې کوم څیزونه لیکلي دي بس په هغې باندې چې کوم دی راضي شه، الله به دې مالداره کړي. واحسن الی جارک تکن مؤمنا، د خپل ګاونډي سره بهترین سلوک کوه، ښه سلوک ورسره کوه، ښه رویه ورسره ساته، د هغه سره همدردي کوه، د هغه سره تعاون کوه، د هغه د کور حفاظت کوه، د هغه د کور خیال ساته. الہ العالمین به تستا نه یو لوی مؤمن جوړ کړي. واحب للناس ما تحب لنفسك، او د خلکو لپاره هغه څه خوښوه چې کوم ته د خپل ځان لپاره خوښې. زه ځان له کامیابي خوښوم نو پکار ده چې بل هم کامیابي خوښه کړمه. زه د ځان لپاره ګټه خوښوم نو پکار ده چې د بل هم د ګټې سوچ وکړمه. زمونږ حالت نن دې ځای ته رارسېدلی دی چې مونږ خو صرف ځان چې کوم دی کامیابول غواړو، ځان مخکې کول غواړو. خیر دی که زما ګاونډي، خیر دی که زما ملګری، خیر دی که زما دا بل مسلمان وروسته پاتې شي، لیکن داسې نه ده. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته د الله نبی فرمایي: واحب للناس ما تحب لنفسك، د ځان دپاره چې څه خوښې نو هغه د نورو خلکو لپاره هم خوښ کړه، نو څه چل به وشي؟ تکن مسلما، یو کامل مسلمان به د الله رب العالمین جوړ کړي. بیا ورته فرمایي: ولا تکسر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ډېره زیاته خندا مه کوه، ځکه د انسانانو د زیاته خندا کول د انسانانو زړونه مړه کوي، او چې کله زړه مړ شي نو بیا د هغې نه تقوا وځي، خوف الهي تی بهر شي، خشیت الهي بیا د هغې نه وځي. په دغې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته دا 15 هیرې ورکړې، دا 15 موتیانې ورته ورکړې، دا 15 قیمتي خبرې ورته ورکړې. نو ورکړي ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته دي، خو ما او تا ته رارسېدلې دي. نو مطلب دا نه دی چې صرف ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته دا نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او هغه ته ویلي چې به دې عمل کوه، نه، بلکې د قیامت پورې څومره انسانان راځي د هغې ټولو دپاره په دې حدیث کې دا تعلیم دی، په دې حدیث کې چې کوم دی هغوی ته دا سبق دی چې که څوک د ځان نه چې کوم دی د خلکو په منځ کې لوی عبادت ګزار جوړول غواړي، دله پکار دی چې دی ځان د حرامو نه وساتي. که څوک چې کوم دی د ځان نه د خلکو نه چې کوم دی مالداره کول غواړي، غني کول غواړي،
پکار د چې د الله په قسمت د الله په تقدیر او د په قسمت کې چې څه لیکل شوي دي د پاغه باندې چې کوم دی رضامندي اختیار کی او که څوک د ځان کامل مؤمن جوړول غواړي نو پکار د چې د خپل گاونډي سره خروي وساتي او په سړی چې کوم دی که څوک وایي چې زه کامل مسلمان شمه نو چې د ځان دپاره څه خوښوي پکار د چې هغه د نور خلکو لپاره هم ځان خوښوي بیا هغه او دغه شان د هغې سره سره مرګ تیارې د فکر آخرت تیارې د آخرت دپاره فکر د قبر فکر زیاتې خنداګانې نه کول بلکې هر وخت چې کوم دی سوچ او فکر د الله رب العالمین به د کائناتو کې به د تخلیق کې د خپل مرګ او د خپل انجام د هغې چې کوم دی سوچ او فکر کول پکاري الہ العالمین دې ما ته او تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين يا رب العالمين